بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری دا تپوس کړی دی چې د یو زنانه خاوند لاړ شي په سفر او هغه بیا نه وي، ډېر کلونه پکې تیر شي، هېڅ پته ونه لګي د مړه او د ژوندي، څه خیر خبرې را نه شي. نو د ده دا ښځه د بل سره نکاح وکړي او بیا هغه راشي د هغې نه بعد دی به څه کوي؟ د ده دا دویمه نکاح نه ده شوې، د دې زنانه دا دویمه نکاح نه ده شوې، دا د نکاح د پاسه نکاح د غلطي کړې. دغه اولنۍ نکاح به حال ده چې اولنۍ خاونې راغې نو دا دویمه نکاح اټومیټک ختمه شوه. خو طریقه د دې دا ده چې کله یو سړی ورک شي او پتې نه وي، ښځې دلته کې وي، نو دی به دا کیس جمع کړي عدالت کې، د دې ښځې د طرف نه به کیس جمع کړي، د هغې خپل خپلوان نارینه به یې څوکي چې دغسې د دې زنانه خاوند نشته، ورک شوی دی او ډېره زمانه وشوه. نو هغه له به جج چې کومه دی د هغې 4 کاله باندې 4 کاله پس چې د هغه د ورکېدو د هغه د تللو نه شوي، نو جج به د امام مالک رحمت الله علیه په مسلک باندې فیصله وکړي او دغه زنانه ته به جج چې کوم دی دې ته تنسیخي نکاح وایي، نکاح به ولا ختمه کړي، بیا به عدت تیر کړي، د هغې نه بعد بیا د بل خاوند سره نکاح کولی شي. خو داسې به نه کوي لکه چې څنګه دا سوال کې خبره ده چې یاره سړی ورک شو بس بیا چې نو پته نه لګېدله، 4-5 کاله 6 کاله پته ونه لګېدله نو بل چا سره نکاح وکړه، دا به نه کوي. که داسې کړي وي نو دغه نکاح نه ده شوې، دا دویمه نکاح، ځکه هغه اول خاوند ژوندی دی راغی، نو دا ښځه به اوس د اول خاوند سره وي. که د دې دویم خاوند نه اولاد شوی نو بس هغه اولاد د هغه نسب شته دی، خو دې خبرو کې اول د عالم نه تپوس پکاري چې یاره لکه دا سوال چې کوم ملګري کړی دی نو دا اوس یې هلک کړی دی چې خاوند ورک دی، بیا د هغې زنانه بل چا سره نکاح شوې ده او بیا چې کومه دی هغه خاوند را پیدا شوی دی، نو خو ډنډ یې ولړله که نه او ښه نه ده که نه. پکار دا ده چې داسې وخت کې تپوس وکړي چې خاوند ورک شو او ډېر کلونه تیر شو، نو په کار دار چې یو عالم نه تپوس وکړه، مدرسې ته لاړ شه، یو مفتي نه تپوس وکړه چې یاره اوس به موږ څه کوو، د دې سړي پته نشته دی، 15 کاله وشو، 4 کاله وشو، 6 کاله وشو، نو اول تپوس د مسلې وکړه، د هغې نه بعد عالم به طریقه وښیي. لکه ما چې تاسو ته وي چې دې کوم بیا دا طریقه ده چې ته به نیغ په نیغه فیصله نه کوې، دا به عدالت ته ځي، دا به د وخت قاضي او جج دا فیصله کوي، د دې دا نکاح به ختموي، دا مخکینی نکاح، او بیا به د بل سره نکاح کېږي، نو بیا ټیک ده، بیا صحیح ده، بیا که خاوند را پیدا هم شي نو د دې نکاح د مخکې خاوند سره ماته شوې ده، دا به چې کومه دی نو د بل نوي خاوند د دویم خاوند ښځی. ښه دا ملګري تپوس کړی دی چې جمع تیاری او امام سنت نه کړي، نو دا سنت دله کول پکار دي، بهتره خو دا چې دا خلک د امام تابع دی، خاص نقصان پکې نشته دی او څه بوج هم پکې نشته دی، 4-5 منټه او په سنتو لګي اوږدي کړي، او که نه داسې ونه کړه جمع وکړم ټیک ده، وروسته به سنت وکړي. د بینک ملازم پسې جمع کیږي او دا کافر نه دی، دا مسلمان دی. د بینک مطلب د دې مقصد دا دی چې یعنې دی د سود په معامله کې دی، نو د سود ډېر لوی جرم دی په خپل ځای، خبره ټیک ده، خو مونږ دروغ هم وایو، ټول زبرګان نه یو، مونږ چغلي هم کوو، غیبت هم کوو، هغه هم لویه ګناه ده. خیال کې
نو مستقل امام به سړی هغه سړی جوړوي چې هغه د شریعت مطابق وي، د هغه ظاهر د شریعت مطابق وي، سر نخبو پر د سنتو مطابق وي، او ظاهر پکې داسې یو عمل نه چې د هغې په وجه هغه متهم بدنام ګڼلی کېږي. نور موږ ټول ګناهګار یو، نو داسې سړی به مستقل امام کوي. یو مونځ نیم حدیث شریف کې راغلي چې هر نیک او بد پسې کېږي. لکه اوس یو جماعت دی او خلک جمع دی په یو ځای کې، 4 5 6 کسان دي، 10 کسان دي، جمع به نه قضا کوي. اوس هغې کې غټو غټو ګیرو والا شته، خو هغې له قرائت نه ورځي، قرآن نه ورځي، او ګیره خریلی پکې دی خو هغه له قرآن ورځي. هغه چې کومې مسالو باندې پوهه دی، د مانځه په مسلو پوهه دی، په دې مونځ جوړېږي، په دې مونځ ماتېږي، نو هغه ګیره خریلی مخکې کا. په ظاهر خو خبره غلطه ده، خو دا مجبوري ده. نو یو مونځ نیم پاس داسې سړي پسې کېږي.